راغلی، هر کله راشئ. دا وخت تاسو د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 6.9 د امن غږ نه اورئ ادبي نړۍ، او زه یم ډاکټر اباسین یوسفزی. د خپرونې په لومړۍ څانګه کې مونږه د حمزه بابا نظم لټون باندې خبرې کړي دي. دغه نظم چې لټون یو ډېر زبردست قسمه انداز کې د لټون وضاحتونه شوي دي، او ژوند هم یو لټون ګڼلی دی، او د ژوند هره معامله، هر کار، هر قدم لټون دی، او د دغه لټون بنیادونه چې دي هغه د ژوند نه راخیږي او تر د الله د ذاته پورې رسي. لټون زمونږه د ژوند یو ډېر اهم جز دی، او چا چې لټون پرېښی دی نو هغه په خپلم وران شوی دی او ژوند یې هم تباه شوی دی. نو د لټون حرکت، مخ په وړاندې تلل، پرمختګ، دا ټول یو شان ټکي دي، او په دغه لټون کې دا هر څه پراته دي. حمزه بابا د یو انسان د ژوند دپاره په ډېر جمالیاتي او فلسفیانه رنګ کې د لټون ذکر کړی دی، او مثال یې د میږو ورکړی دی چې تاسو ګورئ چې میږې هر وخت په څه لټون کې ځان له خوراک لټوي او هغه راوړي، او د هغه دغه محنت چې دی د ځان نه سوس و چون د دروند څیز هغه را روان کړی او راوړي. نو دا کمال په انسان کې موجود دی چې دغه ټولو ځناورو، مارغانو، چینجو منجو ته وګوري او د هغې نه زده کړه وکړي او د ژوند په مزل کې کامیابي حاصله کړي. ژوند هله ابادیږي چې په خپله، لکه الله تعالی په خپل کلام کې په خپله باندې ویلي چې زه د هغه قوم حالت نه بدلوم تر څو چې هغه قوم خو د خپل حالت په خپله د بدلولو دپاره کوشش ونه کړي. نو دغسې قوم او فرد ټول داسې دي، که هغه فرد دی او که قوم دی، د خپل حالت بدلولو دپاره به کوشش کوي. ځینې خلک ګیلې کوي د خدای نه مال زه دې بدقسمته پیدا کړی یم، او داسې قسمت خلک په خپلو مټو جوړوي، په خپلو لاسو یې جوړوي. خپل همت کوه، الله به در درکوي. او که ته وایې چې نه د رزق ذمواري الله اخیستې ده، نو رزق خو سپي له هم خلک ورکوي، لرې ورته ډوډۍ ورګزار کړي، نو مطلب بیا به ته رزق میلاویږي، خو په ډېره کمزورې طریقه. نو د رزق خبره نه ده، په کار دا د انسان دا دی چې یوازې ځان نه دی، ځان دپاره خو خلک ټول خلک ژوندي. ښه انسان هغه دی چې هغه د نورو په کار راشي. د ځان په کار راتلل چې دي دا خو څه کارنامه نه ده. دا خو تاسو ګورئ هغه ځناور هم زموږ نه هوښیاري، هغې هم د یو بل خیال ساتي او د یو بل سره محبتونه کوي. نو انسانانو له پکار دی چې هغه خو یوازې د خپلو صلاحیتونو، د خپلو اساسو، د خپلو دولتونو، د خپلو طاقتونو استعمال د خپلو خویندو وروڼو، د خپل چاپېرچل د ترقۍ دپاره وکړي. خو بهرحال خبرې اوږدې دي او نصیحتونه نه کوو. حمزه بابا فرمایي هغه چې د زړه رنګارنګۍ ته یې سر خم شي، لوی جهان یې جام په لاس کې وګڼه چې جم شي. او مینه مې پخه شوه اسویلي وي کله کله، مینه مې پخه شوه اسویلي وي کله کله، سوچ چې شي لرګي په وچېدو لوګی یې کم شي. او جوړه آینه شوه راته ستا له یخه خویه، جوړه آینه شوه راته ستا له یخه خویه، دا مې ژړا مه ګڼه تاوده اسویلي نم شي. او اوښکې زما ښه اندازه کړی شي ستا د حسن، اوښکې زما ښه اندازه کړی شي ستا د حسن، ټول د پلوشو خو د سحر په پرخه سم شي. او دوه اړخه فریب دی د نظر په هر یو څیز کې، دوه اړخه فریب دی د نظر په هر یو څیز کې، نفي چې له خیاله خوشحالي شي هغه غم شي. او نور د حسن ستا نه دی پناه د سترګو نمه، نور د حسن ستا نه دی پناه د سترګو نمه،
چرته دې که ولیدو د ګل نه به دې رم شي او دم د زړه حمزه اوس په دمنه پیدا کیږي دم د زړه حمزه اوس په دمنه پیدا کیږي نوم دې د اشنا کړه وظیفه چې د زړه دم شي ګورو چې ټلیفون په لیکه وړمبی ملګری چوک دی السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو قربان محترم په خیر علي ستړي استاد صاحب ستړي مشي په خیر علي ډېر قدردان شي سره درنو اوریدونکو ټول ټیم مهرباني خوشاله شئ څنګه حال له پروګرام مو واورېدو بالکل ډېر خوند یې وکړو یقینا چې ډېره مزه یې وکړه د بابا نظم مو واورېد بالکل نظم هم ډېر ښایسته و خبرې هم ډېرې ښایسته وې وضاحت هم ډېر دروند دا نظم زما خیال له ډېرو خلکو به نه یې اورېدلی بالکل همداسې ده چې نه وي یې اورېدلی نن قربان تللی وم او ډېر په مینه مو بابا ته تاسو سلام وکړو او دعاګانې مو قربان جزاک الله خوشحاله شي نو خیریت دی قربان د الله ډېر فضل کرم دی جی وایې که نه صبر سره شریکوئ نن عرض دی قربان چې ارشاد خیال چې پریشان شي خاموشي غواړي واه خیال چې پریشان شي خاموشي غواړي او زړه چې په درزا شي تسلي غواړي او زم د زمانې سره کوشش کوم واه زم د زمانې سره کوشش کوم سمبور سره سم کو تندي غواړي واه او استاد حسن سوره چې پچاو شي استاد حسن سوره چې پچاو شي زړه یې نه زړیږي تر ځواني غواړي واه 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 مننه او څومره چې پوهیږي خو پوهیږي نه څومره چې پوهیږي خو پوهیږي نه دا څنګه شیخي ده چې زبرګي غواړي ډېر اعلی مننه او عرض دی چې ولې د یو تر نن بیا د ستا سلي واه ولې د یو تر نن بیا د ستا سلي ښکاري په لټون کې هم راځي غواړي واه واه الله دې ډېر قدردانه کا ډېره مننه وسلام قربان خوشحاله اوسئ سلیم استاد الله دې ښاد آباد لره دا و ښاغلی سلیم استاد ګورو چې د سلیم استاد نه پس څوک تشریف راوړي دا دی راغی السلام علیکم وعلیکم سلام السلام علیکم امیر حیدر شبگیر افریده ستړی مشه ډېر خوشحال شي عزتمن شي بریالی اوسئ څنګه یې ښه خیر دی صاحب تاسو ښه ښه الله احسان دی د شاکر نورآباد نه جی جناب پروګرام ستاینه کوو په ټولو دعاګانې او سلامونه قربان خوشحاله شي غزل عرض دی جی ګل ادا دې د لیدو ارمان کومه ګل ادا دې د لیدو ارمان کومه په ګروان باندې چې اوښکې څڅومه ډېر ښه دی او ستا د لاسه ګل له مې خوشحال نه شو واه ډېر خفګان په خپل زړګوټي تېرومه واه او ځوانمرګ اواز یې وکړو په سرو شونډو واه واه زه د اوښکو سترګې ډکې ګرځومه واه خو د نیمګړو ارمانونو سره درومم زه له دې جهانه کډه بارومه واه او په نصیب مې شوګیرې دي په ژوندون کې زه به خپلو پسې شپې سبا کومه واه واه او په ګروان کې زما اوس ځای پاتې نه شو په باران د خپلو اوښکو ورومه واه آخري مقطع دا چې اوس خو نه راځي جرګې موده وشوه اوس خو نه راځي جرګې موده وشوه او د شوګیر به وختونه یادومه ډېر ښه شوګیر صاحب خوشحاله شي دا ښاغلی امیر حیدر شبگیر افریدی ډېره مننه کوو ګورو چې بل ملګری چوک راځي دا دی راغی السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلی ستړي مشئ عزتمن شي قدردان شي خوشحاله اوسئ جناب احمد صاحب په خیر څنګه یې جي ښه وخت رات ښه تېرېږي ډېر د الله کرم تاسو یو غزل شریکوم سره خو هغې نه وړاندې یو لطیفه ده مې چې ووایو مهرباني وکړه حقیقتي ده جي حقیقتي ده ښه جي یو نسواري و نسواري ها دا نسوارو والی یا خرڅول کوي یو چې دا کومه چې ده ته هم نسواري وایي واه نو دی د کریانې دکان ته ودرېدو
کریاني دکان سره دی خو نورم سودا غسته نو هغه سودا واغستو دغه نفار نه پیدا کېده. صحیح. هغه نفارو کې ګرځېدو نو دې نفارو کې څوک باچا خان دی او څوک کریم خان دی او څوک دی او څوک دی بلا قسمته یې پکې. صحیح. نو دې دکاندار ورته وویل چې یاره ته دې نفارو کې څوک ګوري؟ نو دې نفاري ورته وویل چې یاره دې کې زه تیز نفار ګورم. نو هغه دکاندار ولا نفار راواغېست وي دا واله دا لیوني نسوار دي. نو چې هغه نفار هغه راواغېست نو څنګه را روان شو. احمد صاحب زموږ د لاسو نه وښویدو، الله دې خوشحال لري، خدای دې وکړي چې بیا راشي. آصف خان د ریګیوال صاحب میسج کړی دی، وایي چې د مردان د سیمې مهر اندیش وایي چې د ژوند د تورو تورو شپو نه یې سحر وړی دی، چا مو د برخې د اسمان نه جوړې نمر وړی دی، او د زړګي کور ته مې حاجت د جندرې پاتې نه دی. هاي د زړګي کور ته مې حاجت د جرندې پاتې نه دی، د دې کنډر نه خو پخوا چرته چا ور وړی دی، او هره خبره دې د کار ده ولې خو دغه ده، ستا رویې ستا د خبرو نه اثر وړی دی. او ډېر ښه شعر پکې دا مقته ده چې مهره څنګه ورته ووایم لوپټه دې سکه، مهره څنګه ورته ووایم لوپټه دې سکړه، زما د ولو نه په خپله چا صادر وړی دی. ډېر اله ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جناب علي ستړي مشه په خیر. مننه عباسي صاحب، تاسو هم هرکلی په خیر یې. نیاز محمد دراني خبرې کوم چې چا سره روایت کړی. نیاز محمد دراني صاحب ته ډېر هرکلی وایو. ډېر دی، الله خوشحاله کړي، ژوندی اوسي. قربان. څه به وایې نن؟ یاره جي یو کلام نه مخکې یو شعر دی جي. ارشاد. یو ارمان مې په دې ژوند کې پوره نه شو، یو ارمان مې په دې ژوند کې پوره نه شو، هر ارمان مې دې پوره شي اخرت. مننه عباسي صاحب، کلام تاسو کوم. ارشاد. وایي مینه به نصیب شي د جانان زما، بخ به شي او ویښ به شي په ایمان زما. مینه به نصیب شي د جانان زما، بخ به شي او ویښ به شي په ایمان زما. او صبر مې جانانه وظیفه کړم، او صبر مې جانانه وظیفه کړلو، نو یو ورځې پوره به شي ارمان زما. او هور کې د هجران که د لمبه شمه، هور کې د هجران که د لمبه شمه، او تله به رب دور مې کړي خفګان زما. مننه عباسي صاحب. او زه په لار کې ناسته ازل برخې ته، زه په لار کې ناسته ازل برخې ته، او تل تر تله دور به شي هجران زما. ډېر ښه دی. مننه عباسي صاحب. او نیاز ته که علم یو لیونی وایي، او نیاز ته که علم یو لیونی وایي، او دې دا لیونتوب د رب احسان زما. ډېر ښه دی. او مینه به نصیب شي د جانان زما، او بخ به شي او ویښ به شي په ایمان زما. قربان زما. ډېره مننه، خوشحاله شي. جی ملګري را روان دي. نیاز محمد دراني صاحب مننه کوو. عزیز خاکسار وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه یې؟ عزیز خاکسار یم د ډسټرک باجوړ ارنګ نه، سلام کوم تاسو ته او تاسو ټول ټیم ته. وعلیکم السلام. ظاهر حیران وایي چې سلامونه او نیکې هیلې احترامات. ظاهر حیران یم د کراچۍ د رڼاګانو د ښار نه، پروګرام زبردست. سلام کوم ټولو مینوالو ته او ټول باجوړ ته. ډېر ښه. ظاهر حیران صاحب انشاءالله چې په 15 شپږشتم خواوشا کې کراچۍ کې اردو کانفرنس ته په کراچي آرټس کونسل کې، هلته به د پښتو په سیشن کې ملاقات کوو که خیري. الله دې خوشحاله کا، ملګري هم خبر کا. محمد عادل حبیب السلام علیکم سر جی څنګه یې؟ وعلیکم السلام. خیمه د الله فضل دی. څنګه چل دی په کلي کې؟ خو به یخني ښه زبردسته، څو ورځې خو پکې مونږ کاږه پراته وو. سلیمان باجوړی وایي السلام علیکم، زه سلیمان باجوړی یم د پیښور پتنګ چوک نه، بالکل ستړی مشي. بهار علي وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب، سلامونه قبول کا، پروګرام ته غوږ وږي او خوند ته اخلو. بهار علي د سعودي عرب نه، ډېره مننه بهار علي صاحب. الله دې خوشحال لره، الله دې په خپل وطن کې د ډېر رزق ثواب وکړو، الله دې درله فراخه روزي درکړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام باسم صاحب څنګه چلې قربان ستړي مشي تاسو څوک د چرته نه جی زه اصغر خبره کوم مطرې نه جی اصغر صاحب جی دا په فرست ټایم باندې چې ما تاسو پروګرام وې د دینن ریډیو واسه هغه کو حجي نو تاسو د ادبي نړۍ کې ماشاءالله ډېر خپل پروګرام دی ډېر خپل رنگ هم جوړ دی خوشاله شي او جی بس زه ډېر دغه کوم مجلس تاسو دا چې خپل پروګرامونه او دې د کوم ته دې مطلب دا دی چې تاسو په دې کم دغه باندې خبرې کوي لټون کنه نو دې کې زموږ د کوم د پاره یو دغه دی چې مهنت کوي سناسه کوي ځان خلک وي خوشو نه د خام دی ګارم کوي نو مطلب دا دی چې سناسه کول پکار دی د ژوند د پاره د صحت د پاره هر څه د پاره بالکل بالکل جی او دې زه تاسو ته یو نظم ډالې کوم ارشاد چې خوب وینم او دیم یو مولا دی او بل زیم د شرابو د سیند غاړه ورته ناسې مونږه دواړه بس اوبه ډېرې د انګورو او باغونه د کجورو ناسې مونږه دواړه تماشه کوو د هورو ما ته ګرانې زما ګرانه واخله مولا جانه تسبیح د جام اوچت کا حلال دا حرام اوچت کا او دنیا جنت ته دنیا ځای د عبادت ته خیرت ته او بازار دی عمل دلته پکار دی تن د لږ پکې وي د بلال په شان تملاسته پسره شګه پکې وي چې مقصد ورپسې پرېږدي د دنیا ګټ تاوان شي شاعري به ګناه نه وي چې شاګرد څوک د رحمان شي ډېره مننه اصغر صاحب د مطرې نه ډېره مهرباني خوشحاله شو بل ملګری چې راغلی دی صدر زمان جرنالیست سلامونه لالا جان الله مراته دغسې تر و تازه لره سره ستاسو ډېره مننه خوشحاله شي ایوب صابر صاحب وایي لکه مړی چېرته خوشي قبرستان کې داسې پروت یم یو ویجاړ شانې مکان کې او یو مشین دی چې عاري دی له احساسه همدردي نشته د دې دور انسان کې السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ښه ستړي مشئ په خیر تاسو څوک د چېرته نه خالد خبرې کوم د باړې نه خالد صاحب وایه که نه څه به وایې نو بس د تاسو پروګرام ستاینه کوو قربان والله د عمر دراز کا بس پروګرام ته ناست یو بس زده کړه کوو ترې ښه جي ښه بس چې تاسو اورئ ځکه موږ پروګرام په مینه کوو که نه یاره بس الله د عمر دراز کا سره ستاسو عزتمند شي شعر شاعري خو راځي نه خو بس خوند ډېر راکوي ډېر زیاته مزه کوي بس غوږ ورته ونیسئ انشاءالله ډېر ښه شاعران ملګري را روان دي ډېره مننه خالد صاحب د باړې نه ګورو چې بل ملګری راځي د کومې علاقې نه دا دی راغی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشئ په خیر احمد صاحب بیرته راغی دا ستاسو غزل به سره شریک کوم که قربان سدی حالات لیونی کموستا لیونی سدی حالات لیونی کموستا لیونی ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونی سدی حالات لیونی کموستا لیونی یو د یادونو سرنګار دی بله میاشت د بدرو یو د یادونو سرنګار دی بله میاشت د بدرو تا دل بروغ نشم که شم در پسې بیا لیونی تا دل بروغ نشم که شم در پسې بیا لیونی ځان راته کله ښکاري په رښتیا لیونی څه دي حالاتو لیونی کوم اوس تا لیونی هغه جنت پرېښی وما بله دنیا وباسي هغه جنت پرېښی وما بله دنیا وباسي لکه ادم غوندې زه هم یم د هوا لیونی
لکه ادم غوندې زه هم یم د هوا لیونې ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونې څه دې حالاتو لیونې کم او ستا لیونې په تورو غرونو کې ځکه زړه راټول غونټوي په تورو غرونو کې ځکه زړه راټول غونټوي ستا باسین پیدای شي دی د ښکلا لیونې ستا باسین پیدای شي دی د ښکلا لیونې ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونې څه دې حالاتو لیونې کم او ستا لیونې د وخت راکول یو ډېره مننه احمد صاحب الله دې خوشحال لره دا ښاغلی احمد صاحب د پېښور نه کوټ روډ نه رحمان خټک د ضلع کرک بانډه داود شاه نه وایي چې سلامونه کوم تاسو له ډېر الله م خوشحال لره د خوشحال خان بابا په یو شعر باندې به انشاءالله چې ستاسو استقبال وکړو هغه داسې دی چې بابا فرمایي چې جهان یو کټوری دی زه په مثل د میږي یم جهان یو کټوری دی زه په مثل د میږي یم حیران پکې جاروزم لاسو خپې پکې وهم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ستړي مشه په خیر علی صاحب څنګه حال دی خیر دی خیریت عارف الله جان عارف صاحب په خیر علی ډېر مننه ډاکټر صاحب څنګه یې ښه ډېر د الله کرم او بس پروګرام مو ګرم کړی دی چې څونه یخني زیاته شوې ده نو بس په دې ګرمۍ به خلک بیدار ساتي نو د خوب به وباسې نو بیدار به ساتي خوب به نه وباسي ښه جي تاسو په بل انداز کې ما په خپل انداز کې او نو ما وایي چې ګیلاس نیم ډک دی او تا راته وایي چې نیم تش دی دا داسې به وو نو ښه جي ډاکټر صاحب نو خیر دی د الله رحم دی عارف صاحب الله دې خوشحال لره وایي د امن مرغۍ نه راځي واه په باز باندې قدغن د امن مرغۍ نه راځي په باز قدغن واه اندیز دی په الوت هم په پرواز باندې قدغن واه واه شاعر یم خو قام مې د کلام دی محروم شاعر یم خو قام مې د کلام دی محروم شاعر یم خو قام مې د کلام دی محروم ګونګې نه یم زما دی په اواز باندې قدغن واه واه ملګری دی د ژوند د خوږو نه کړي انتظار ملګری دی د ژوند د خوږو نه کړي انتظار محفل کې دی په سوز او هم په ساز باندې قدغن ډېر ښه دی مننه ډاکټر صاحب سپرلي خیال مې ستا مستۍ ته نشي ګډېدی سپرلي خیال مې ستا مستۍ ته نشي ګډېدی زما دی د ادا په هر انداز باندې قدغن واه واه رباب دی که منګې دی که حجره ده که جرګه واه رباب دی که منګې دی که حجره ده که جرګه زما د وطن هر یو امتیاز باندې قدغن واه انجام سره به ګورو ماله اوس نه لګوي ډاکټر صاحب انجام سره به ګورو ماله اوس نه لګوي په رسم بسم الله او په آغاز باندې قدغن ډېر اعلی مننه ډاکټر صاحب ماوی زما خبرې په جانان نه لګي ښې ماوی زما خبرې په جانان نه لګي ښې طبیب نسخه کې ولیکلو پیاز باندې قدغن بچې د نوي نسل چې رالوي شي لګوي بچې د نوي نسل چې رالوي شي لګوي په مور او پلار په مشر په استاد باندې قدغن ډېر اعلی عارف بینوا ناست د محمود په دروازه واه عارف بینوا ناست د محمود په دروازه لګول ستمګر دی په ایاز باندې ډېر اعلی ډېر اعلی ډېر مننه ډاکټر صاحب ډېره مننه عارف صاحب ښایسته کلام مو اورېدو ډېره مهرباني
دا ښاغلی عارف الله جان عارف چې د ژوند تصویر کشي کوله په خپل کلام کې او داسې وخت هم راغلی دی په پښتنو چې په خپل ثقافت باندې پابندیانې لګوي او ثقافت چې دی هغه چرې مذهب له مخې ته نه راځي. مذهب د ثقافت کل دی او مذهب د هغې یو جز دی. نو مذهب په خپله مقدس دی، مقدم دی، خو د ثقافت لارې نه نیسي، د چا د ثقافت لارې نه نیسي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قربان ستړي مشي په خیر. بخیر اوسې، خدای خو دې تل آباد او خوشحاله ساته. امین الله خبرې کوم جمعه خان کلینا. جی امین الله صاحب وایي. بس ډیره زندگی دی الله درکې، خو چې ټایمونه یا لږ اوږده شي یا لږ شپې زیاتې شي. بس دا به ان شاء الله په دې به گزاره کوو فلحال او بیا به ګورو. ځکه چې مړښت پکې نشته رته تا چې نن کومه ګټه مخکې تېره کړه که نه جی نو دا د مور زانګو وه جی کیسه به خوږه الله هم خوشحاله او دا اوس ورپسې اورېدل چې دي که نه نو دا هغه مور ماشوم له چې کوم دی کله سپېړه ورکړي کله په خندا کي ځان ته. بلکل بلکل بلکل. بس ټول اورېدونکو ته سلام کوم، سره ستاسو د ټوله ټیمه ډېره مننه او څومره شاعران چې راځي نو تل د دین آباد وي راته، ځکه چې زمونږ په روح کې تاسو پی واچول راته. الله هم ډېر خوشحاله که امین الله صاحب. الله هم خوشحاله و آباد لره. بریالي اوسئ. دا و ښاغلی امین الله. ډېره مننه کوو. داود خان سلامونه کوي، وایي چې اباسین صاحب د سعودي عرب د ریاض نه سلامونه قبول کړ. ډېره مننه. د سعودي عرب ریاض زمونږ د وطن نه بهر چې کوم ملګري چرته مونږ اوري، الله دې سلامت لري، خوشحاله دې اوسي. ما په خپله باندې ریاض ته زه 3 ځله یا 4 ځله تلی یم او دا د الله مهرباني ده چې هر ځل تلی یم نو عمره مې کړې یا د عمرې نه هلته تلی یم. ډېر اعلی. ریاض خو دومره غټ ښار دی لکه د ملکڼ نه تر کوهاټه دومره غټ ښار دی ریاض ښار یوازې. جی السلام علیکم. وعلیکم سلام ډاکټر صاحب څنګه یې؟ په خیر اله ستړي مشئ. تاسو چوک د چرته نه؟ جی جعفر خبرې کوم د سربن نه. جی جعفر صاحب وایه که نه؟ څنګه سر ښه یې؟ ټیک ټاک یې؟ الله ډېره مهرباني ده. بس د بابا که نظم هم واورېدو ډېر ښایسته و، ډېر ښایسته را باندې ولګېدو. بس دا خو بابا له شاباسۍ ورکوي، بابا له شاباسۍ ورکوي. مهرباني. ښه جي جعفر صاحب څه وایې نور؟ قربان الله دې خوشحال لره. دا خو ښاغلی جعفر صاحب اواز یې په اخر کې لږ تت شو نو ما په خپله کټ کو. نور الله دې خوشحال لري، بریالی دې اوسي. السلام علیکم. وعلیکم سلام ابراهیم صاحب، ټولو ته دوا سلام. صافي صاحب ته سلام. وعلیکم السلام. ګلاب خان کاکا په خیر؟ خدای دې ډېر خوشحاله کاغه. موږ یو لیونی په کلي کې نو هغه به وی چې یوه قوم او بله راته لکۍ وایي که نه. صحیح ده. نو په موږ داسې کار شوی دی باسین صاحب چې مې له هغو نه خو زه در وځم او دې خلکو دومره سیاهي راکړي چې خلا کې بوسیل هم دومره ورکړي دي. قربان. نو یو خو به یوه وړه لنډۍ غوندې کیسه وکړم د پلار او د زامنو. جی. یو پلار او څلورې زامنو به ډېره خوشحالي وه، ورڅه ډېر او تېر وو. ښه جي. خو په یې منځ کې داسې یو کړه چې راغله چې د دې سړي ښځه مړه شوه. ښه جي. نو چې ښځه مړه شوه غریب بچه او ویله ګنډو ته جوړ شو، ویل یې راوړه، بل یې راوړه، بل یې راوړه، وی خدای ستړی یم دونه حرام ده که نه. ښه جي. خو مړه غریب بچه راته خو اخري کې بیا ګولۍ راواخېستې دې وروله بیا ورکولې راتې معلومه وه چې د ما څه پوزیشن دی که نه. صحیح. خو دلته یوه کور نیم له به ګنډه زیاته راوړي، هغه دوه به پکې مرورې شوي. خو مړه خبره بېله راغله چې ګولۍ په جیب کې رااخېستې او چرې غوټ ته ناستی او بس دا اندازې ولې ګوله د کور نه غاښ وشو چې دا بېګا له فنډا لمبر د چا دی. دلته خو هغې له ګولۍ کمې ورکړې وي.
او بلې غوایي نمبر د چا دی خو مړه ته یو داسې کمال وکړه چې بیا بله ورځ یې ورکو مړکو له ګولۍ ورکړي او خولې نه یې ورته وچې دي چې په صندوق کې مې 4 خښتې پرتې دي د سرو اوس ځان له دانه زیاتی که نه مړه بس دوی په دې ټنګ کې لاړه او خلک خبرېږه او ښځې او 4 شکوره راځه ځکه چې سرو خښتې وي مخکې دا غټ صندوقونه چې غټې تالې وي او سروۍ کونچۍ وي وخت تېرېده دا سړی بیمار شو د خښتو نه دنیا خبره شوه مړه ډاکټران راځه څوک یو راځه څوک بل راځه علاج سوري وو په اخري کې چې داسې کار وشو چې دا سړی مړ شوم د ځان او له خلک راځه سرو خښتو اواز ډنډوره غوښتوي وه که نه مړه څوک میخې راوله څوک نرۍ وریجې راوله سړی ما چې مړه په خوله یې قرآن چې ښځو او ځمکو نه خو خلاص کړم ما خو ډېرې غټې خوارۍ کړې وي خو مړه وخت تېرېږي را تېرېږي چې کله څلوېښتي شوه نو یوه مشره خورې وه او ویرونه ورته وي چې خورې ته راکې مشره یې راشه دا کونجي واخله او صندوق کولاو کړه چې صندوق یې چې کولاو کړه او بټول ورته ولاړ دي په صندوق کې خو هغه وي خښتې وي خو د خاورو صحیح ډېره مننه خوشحاله اوسې په صندوق کې خښتې وي خو د خاورو زبردست د فیسبوک د ملګرو سره زمونږ وخت پای ته ورسېدو د هغې نه به اجازت غواړو او انشاءالله تعالی چې زمونږ خپرونه تر 12 بجو دوام لري د داود خان وایي چې د عبدالحمید بابا کلام راته ډالۍ که کوشش به کومه عمر خان د شوې اډې نه سلامونه کوي او پردیسي وزیر چې دی هغه هم سلامونه کوي وایي سلامونه مې ومنه ډېره مننه کوو الله هم خوشحاله لره داود خان وایي چې انشاءالله بیا به ریاض ته کله راځي نو دا خو د قسمت خبرې دي چې چېرته عمره خدای پاک توفیق راکړو عمره مو کړه نو بیا به پکې هم درشو که خیري الله هم خوشحاله لره د فیسبوک د ملګرو نه مونږ ټاټا بای بای او د خپرونې ملګري دي زمونږ سره تر 12 بجو اوسیږي